نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. د اسلامی کال د هر میاشتې خپل خاص فضایل دي. دغه میاشتو کې یو میاشت د الحجې هم ده چې د اسلامی کال اخرنۍ میاشت ده. احادیث مبارکه کې د دې میاشتې انتهایی زیات فضایل راغلي دي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد نقل کوي: من صام ایام العشر كتب له بكل يوم صوم سنه غیر عرفه ومن صام يوم عرفه كتب له صوم سنتين. وای که کوم یو کس د ذوالحجې روزې ونیولې نو دته به د هرې روزې په بدله کې د یو کال د روزو ثواب میلاویږي. او که کوم یو کس د عرفې روزه یعنی د ذوالحجې روزه ونیوله نو دته به الله جل جلاله د 2 کالو د روزو ثواب ورته لیکي. ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دا یو ارشاد نقل کوي: اذا رأيتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. وای تاسو کې چې کوم یو کس د ذوالحجې میاشت وویني نو هغه کس د قربانی اراده هم کوي، یعنی هغه کس صاحب نصاب وي او د باندې قربانی واجب شوی وي نو فلیمسک عن شعره و اظفاره، نو د خپل ویختان او خپل نکونه دی نه واړه کوي. دا ویختان نه کټ کول او نکونه نه واړه کول دا یو مستحب طریقه ده، ضروری نه ده. د ویختانو نه مراد د جسم ټول ویختان مرادي، هغه که د سر ویختان وي او که د ګیرې ویختان وي او که د ترخونو ویختان وي او د زیر ناف ویختان وي، دا ټول تینا مراد دي. او که یو کس چیرته داسې وي چې هغه د قربانۍ نه مخکې 40 ورځو پورې د خپل ویختان نه کټ کړي، زیر ناف ویختان، دا د جسم نور ویختان، نو د باندې لازمه او ضروری ده چې د جسم ویختان کټ کړي. دې سره د ذوالحجې روزه د دې فضیلت کوم دی، حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه دا یو ارشاد نقل کوي: وای من صام یوم عرفه غفر له سنتين متتابعين. وای کوم یو کس چې د عرفې روزه یعنی د ذوالحجې روزه ونیسي نو دته الله جل جلاله د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. یو کال هغه چې تیر شوی دی او بل هغه کال چې مستقبل را روان دی. امی عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایي: وای ماته د پر کال د روزو نه بهترینه محبوبه پسندیده روزه هغه د عرفې روزه ده. نو مونږ تاسو ته پکار ده چې د عرفې کومې روزې چې دي د اهتمام وکړو، د ذوالحجې چې کومې دا 9 روزې دي د دې مستقل مونږ تاسو د نیولو اهتمام وکړو. دې سره ایام تشریق د ذوالحجې د سحر نه واخله د 13 ذوالحجې د مازدیګره پورې دا 15 ورځې ایام تشریق دي. هر فرض مانځنه بعد هر یو نارینه او هر ښځه باندې یو پیرا یو ځل دا تکبیرونه ویل دا واجب دي. او نارینه که مونږ په جمع سره کوي او که بغیر به جمع مونږ کوي، انفرادن مونږ کوي، نو دای به د تکبیرونه په بلند اواز سره اوچت وایي. او کوم چې ښځې دي هغه د پر پکار ده چې د تکبیرات اوچت اواز سره نه وایي بلکې هغه د تکبیرات پټ وایي. او مونږ تاسو ته اوس پکار ده به حیثیت مسلمان چې د ذوالحجې 9 روزې هم ونیسو او دې سره چې کوم تکبیرات دي د دې اهتمام هم وکړو او دې سره د قربانۍ هم اهتمام وکړو. دا یو مستقل موضوع ده. او دې نه بعد اختر د منځه هم اهتمام وکړو چې مونږ تاسو سحر وختي پاسو. او یو مسلمان چې سحر وختي پاسي نو هغه ته پکار ده چې مونږ په خپل وخت باندې وکړي او هغه نه بعد د غسل وکړي او صفا جامې واغوندي او د جسم صفایي وکړي. هغه نه بعد د مانځه ته لاړ شي
او مانځه ته د لاره کې تلګ وخت کې دی په زوټ اواز سره به دا تکبیرونه وایي. هغه تکبیر دا دی: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو مونږ تاسو ته پکار ده چې الله جل جلاله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا کوم سنت مبارکه چې دی په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى. لا اله الا الله لا اله